خلق ځان امتحان کې فیل شي ځان به مړ کړي، پلار سره به جنګو کې ځان به مړ کړي، مور سره به جنګو کې ځان به مړ کړي، ښځه به خاوند سره جنګو کې دارو مارو به وخوري ځان به مړ کړي. ای د خدای بنده امتحان کې فیل شوی نو څه اسمان نه را پرېوځي، څه چل دی؟ یوازې تعلیم کې کمال دی، ځان له مزدوري کوه، دکانداري کوه، روزي او رزق خدای رب العالمین به اختیار کړي. یا پلار سره یا مور سره یا رور سره یا ښځې سره دی خاوند سره دی جنګ وکړه، خو لږ تکلیف فکر کړه، ته ځان وجنې چې ځان دې مړ کړه نو څه خیر دی وګټه. ګوره فرمایي چې کم انسان خودکشي وکړه او ځان یې مړ کړه دومره سزا به دته په آخرت کې ملاویږي لکه چې اویا مسلمانان یې وجلي او یا مړی چې کړي دومره سزا به دې سړي ته ملاویږي. نو په یو مړی الله اکبر څومره سزا ده، او چې او یو وجي نو د هغې به څومره سزا وي. دا د خودکشۍ والا سزا ده. نو ته خو تنګې جګړه دې کور وکړه، ځان دې مړ کړه، زه راشه یاره غم مې دی تکلیف مې دی ځان به مړ کړم دې غم نه به خلاص شم، د رکوټې غم نه دې ځان بچ کړو په لوی غم کې پرېوتې. اگر خلق وی کنا فلانکی د باران تختیده د ناوی لاندې شپه شو، نو ناوی لاندې نه په غټ سیند کې پرېوتې. لوی د الله د قهر او د رب العالمین د غضب په اور دې ځان لوکو، په دریاب دې ځان لوکو. داسې کې بې وقوفه قمقله الله دې مسلمان وساتي. دې سړی خودکشي وکړه. هغه صحابي وایي وی ورمنډه مې کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېدم، زما د قسم پر رب العالمین چې ته برحق پیغمبر یې. ولې لکه تاسو وختي فرمایلی چې دا فلان کې جهنمي دی، زما لکه سودا پیدا شوه مې چې دا خود مجاهد دی بلا کافر مردار کړ او حضور پاک مبارک ورته جهنمي وایي چې دا ولې؟ وی صاحب هغه زخمي شو او د زخمونو تابې نه شو لرلی نو خودکشي او ځان یې مړ کړ. نبی علیہ السلام کو فرمائل اعلانوں کے پدی خلقوں کے اعلانوں کے اعلان کہ جنت تبا اغا سڑی داخلی کی جگہ پورا مسلمانی. او دویم دا کہ بعض وقت کے اللہ دا دین دا یو فاجر سڑی پلاس باندې مضبوطائی. فاجر سڑی بھئی لکہ دا فاجرو دا منافقو دا غنیمت دا پارا جنگ کاؤ، دا اللہ دا رضا دا پارا جنگ نکاؤ. تو چې هر کله د الله لپاره نه کو میدان د جنگ کې مړ شو، لیکن شهادت ور نصیب نه شو، جنت ته به نه ځي جهنم ته به ځي. ته د الله لپاره دا جنگ کو نو بیا به شهید و جنت فردوس به ځي. عمل به د الله لپاره کې خالص بس. او په دنیا نه کې من کان یرید الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. داس چې دنیا لري عمل او د دنیا ډول ګټي، د دنیا ډال او د دنیا زینت او د دنیا نخره او چرچې دې مقصدی منځ کوم وظیفه او دا دې لپاره کوم چې الله مال راکړي، دولت راکړي، پیسې راکړي، بنگله راکړي، موټر راکړي. بېشک په دنیا کې به درکړي، خامخا الله وی ورکوم به کموم بینا په آخرت کې به عملنامه سپینه پاڼه هېڅ به ورکړي. خالی میدان درته عمل چې کوئ رونو دا زما وره خالص در رب العالمین د پاره کوي. منځ کې دا منځ کې مونږ نه وایو د الله د پاره، خاص خدای تعالی وایو کنه وایو خاص خدای تعالی دا د الله د پاره. روزه کې نشي د الله د پاره. زکات ورکې ولې مال حقوق شیر ځان نه ولې جدا کې چې الله په خوشاله دي. حج کې سفر باندې دي او سیبا هلته څومره ګران عمل دی حج دې دپاره کې چې لوی الله خوشحاله شي. نو چې د رب العالمین د رضا او د خوشحالۍ لپاره دې کوم عمل وکړو نو الله فرمایي فلنحیینه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. د دنیا ژوند به دې ښایسته وي او د آخرت زندګي به دې ښایسته وي. خو عمل به ګورئ الله لپاره، دنیا لپاره به قطعا عمل نه کې هېڅ هم پکې بیانې. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور بخاری شریف کی حدیث بنی اسرائیل کے درے کسان ادرے یا پسر گنجیو یا پسر گوڑندو او بل سرمن باندې بیماری لگے درے و سرمن خراب ہو باگے کابرگی بیماری ہو. اللہ والا فرشتہ رو لے گے لکھو فرشتہ انسان پر شکر
چراله نو دی دا چاله سرمن خرابه ده او وجود برګ او ګروپ دی د سرمنې بیماری ده دل اړوم بیره ورته وی چې ستا پړه کې سارمان وی زما لکه دار مان دي چې زما دا سرمن ټیک شي خلق سره چې کینم خلق نفرت را نه کوي نو الله سے پراخ کا خو فرشتہ الله را لګړي وا نو چې الله را لګړو دا الله حکم نو بس الله وتویل ثلاث راکاګه جوړول بزکو لا سیدا کا بیمار په وجود باندې راخت رب العالمین هغه بیماری ته ختم کړو تا کو بالکل جوړ بیماری الله له بیر الله نے بل څه نشي بالکل وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ چاته چې څه قسمه ضرر ورسېد څه قسمه تکلیف او بیماری ورسېدله د دې لرې کوونکي بې د رب العالمین د ذات نه بل څوک نشته دا عقیده یاد ته ځان سره کلکه وساته زمونږ دا خلک وایي که فلان کې زیارت ته سترګو بیماری جوړوي فلان کې زیارت بادو بیماری جوړوي فلان کې زیارت چې دین هغه د غوږونو بیماری جوړوي دا ګورې غلط عقیده خطا نشه جوړون کې څوک ته جواب راکې راتا الله دیر رب العالمین نا شفاعت دنیا سے انسان اور ڈاکٹر ولی اللہ اس قسم انسان نشی ورکولی ترسو کہ رب العالمین فیصلہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدمچو گورا راگا معجزہ ابرئ الاکمہ والابرس کم سڑے چې د مور نه پستر ګړون دی چې هغه پستر کو به الله سره الله به جوړاو کوم چې برګي بیمار والو چې هغه باندې به الله سره فورن به الله جوړاو خو لیکن ابرئ الاکمہ والابرس باذن الله دا دواړه بیماری والا چې د الله سره کا غم جوړيږي خدا زنشم جوړول څوک به جوړي الله باذن الله الله کی فیصلو کی جوړيږي عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے دا هغه معجزه ده واپس خپله وایي چې دا دواړه بیماری چې لاس راکاږم احیي الموتى باذن الله مړي باندې لاس راکاږم ام جم دي کېږي عیسیٰ علیہ السلام مړي باندې لاس راکاږم هغه هم جم دي کېږي خدا جم دي کول عیسیٰ علیہ السلام وی زما کمال نه دی دا زما کار نه دی دا چا کار دی دا الله باذن الله لفظ سره استعمال اللہ نے حکم نہیں کرے ایسا نہیں کی گی دنیا کی ہاں دنیا دا اسباب دے دے تب اخبر اسباب استعمال ہے ڈاکٹر لبزے علاج بکے او بس کے ڈوڑے بخورے تندہ لوگا بزے ڈوڑے او بنا ختمی اب الوی اللہ ختمی تو بیمارے علاج بکے نیکار نہ دعا بمواد نیک سڑی تو ہوا ہے دعا درتو کی دم در باندھی واچی دا ثابت تھی دم در باندھی واچی صدقہ موقع اللہ دی جوڑ زمون مولوی صاحب رب العالمین دی په قبر انوار نازل کی چې به مونږ کې څوک بیماران شو هغه به درې کار کوي یو علاج کوي علاج سنت پورا علاج وکړي دویم صدقه او خیرات وکړي او دریم دم درود به استعمالوي دم وکړي بعض خلک دم هم اخوالي خاطي دم هم نه مني نه دم به باقاعده استعمال بعض خلک الګوي په دم کې څه دی وای وسم باز خلک دم دی وی دا خو د خړینه یو هوا راوته وی په دې کې څه دي دا په خوا زمانه کې یو قوم معتزله تیر شوی هغه د دمونو نه انکار کړ دا زمانه کې اورې لوی عالمو نو دا یو لوی معتزلی هغه معتزلی وی دم من پکې نشتا هر زمانه کې هر قسم خلک عالم وی ولی نو سید د بادشاہ په دربار کې مقابله جوړه لوی مناظره جوړه دغه د عالم ناس ته هغه معتزلی دي هغه معتزلی وی دم هم نشتا ډیر خلک ناس دي او بادشاہ ناس دي او میدان لګیدل دي او صدا هغه مرګري دي او صدا دي مولانا صاحب مرګري دي دی دم شته دی هغه نشتا دم فایده ورکي هغه نه ورکي خو ما وجه فایده ورکي دا به الله په حکم او پیژن ورکي هغه سړی چې هغه د دمونو نه انکار کو هغه خپل دلیل وای هغه وای ګوره دا خو د خلینا ووته دغه چې په چا دمه چي خو د خلینا ووته نو د خلینا چې ووته نو په دې کې څه زه خدا پوکی وا اوف پوکی ناره کړې ته دې کې څه دي دیوال نه پوکی ورکو نو دیوال خو په ګردي کې نه نو په دلیرم دمونه چې خدا خو د خلینا ووته کړ چې د خلینا ووته
نو پاغې د چا نه به تبه څنګه لاړه شي، سرخوږی به پې څنګه لاړ شي، غاښ به پې څنګه جوړ شي. دا خو د خولې ووته په هوا کې څه دي؟ رښتیا چې سړی عقلي دلیل ته ګوري نو که ته د خولې نه هوا وباسې د لاس ته کوکي ورکې نو یو لاس کوکي ورکړه نو لاس رقولی شي نه شي رقولی. بادشاه هم وي او خلق هم وي لکه دا خبره خو ټیک ده، دم خو د خولې نه هوا وتل دي، نو چې د خولې نه هوا وځي نو په هغې څه کېږي چې سړی دې پې جوړېږي. هغه ملا صاحب ډېر هوښیار علماء له الله د دین پوهې ورکړي، هغه وی ښه ته دم نه منې او ته د خولې واده وي او دا وایي ستا د مور هغه او ستا د خور او ستا د ښځې کنځل یې ورته شروع کړل. سم هغه خطرناک کنځل یې وکړل چې کنځل یې شروع کړل ورته، اوس هغه خبیث چې وه معتزلي د هغه دا رنګ تک سور شو. چاته به خور او مور یاده کړي نو غوسه کېږي به غوسه شو، رګونه یې د مری راوپړسېدل، مخ یې تک سور شو او بادشاہ ته وی ارمان دی بادشاہ سلامت چې ته نه وې که نه چې دې ملا صاحب باندې خو اوس ما ډوکړې کړی اوس مې برابر دې ما سره بس کېږي دې ما ته کنځل کوي. ما هم دلیل وویل ډېر هم په دلیل ثابته کړي که نه چې دم کې کمال شته، دم پیدا ورکوي. دې ما ته کنځل کوي د مور او د خور او د ښځې کنځل وکړ، بادشاہ سلامت ستا په مخ کې د ما بېزتي کوي. افسوس چې ستا دربار نه و چې ما ورسره کتلی. نو بادشاہ دې مولا صاحب ته مخ راواړو، مولانا صاحب دا خو تا زما بېزتي وکړه، زما د دربار بېزتي دې وکړه، د دې سړي بېزتي دې وکړه. هغه راته په دلیل خبره کوي چې دم خو د خولې هوا ده، هېڅ زور پکې نشته، هېڅ پکې نشته. او تا ورته د هغې په مقابله کې بدل کې دلیل به پیش کړی نو تا کنځل وکړل، دا خو تا د هغه هم بېزتي وکړه، زما دې م وکړله او دا دې خونه کړه. دا ملا صاحب ورته وایي بادشاه سلامت ما کنځل وکړل، د ده خور مور لور مې یاده کړه، دې پې غوسه شوې او پیدا خو زما د خولې نه هوا ووته. نو په هوا خو دې وي په هوا کې غوسه نه که نه، نو ما د خولې نه هوا ووته هوا، ما خو دله لاس نه دی وروړی، نه مې لرګي وروړی دی، نه مې کوتک وروړی دی، نه مې کاڼې وروړی دی، نه مې توره او غشې او نهزه وروړی ده، ما خو دله ګوتې نه دي وروړی، خو د خولې نه مې هوا ووته او دې خو په خپله وایي چې د خولې نه هوا وځي نو په هغې کې څه زور نشته. دا مخې ولې سور شو، دا رګونه ولې وپړسېدل، دا غوسه ولې ورله او که ته نه وې خو په مې حمله هم کوله. او معلومېږي دا چې د خولې هوا بویه که نه او چې چاته کنځل کړي د خولې هوا نه رسو څونه پې هغه له زور ورکړي چې د الله نوم دې په دې خولې واغېسته، د رب العالمین د کتاب آیت دې د دې خولې نه وویسته، نو دا ژبه ستا ده خوله ستا ده، خو دا برکت او کمال به د هغې آیت او د الله د هغه نوم به یې ګوري، اثر به د هغې وي. وي به که به نه که ما د کنځل د دې خولې نه وویستل همغه زما ژبه ده، نو کنځل خطرناک شی دی ځکه پې تاله غوسه درځي. نو که مې د الله نوم د دې خولې نه وویسته نو رب العالمین په دې خپل نوم خوشحاله شي، هغه بنده جوړ کړي. دا هوا کې کمال نشته، کمال د الله هغه نوم کې دی، کمال په هغه آیت کې دی چې ما د خولې نه ووته او ما چوپ نارې کړې، په دې الله هغه انسان له شفا ورکړي، الله پې جوړول دی. نو شافی کافی جوړونکې الله دی. ته به خپل اسباب استعمالې. نو خبره مې دې پورې کوله بیماري پېښه شي څو کاره به کې درې، څو به کې درې، یو به خپل علاج کې
استعمال کړل بوقت وی تحت کوما او نیت بدا کې چې په دې ټولو سيزونو کې شفا بسو کچي وای له دې الله باندې جوړون کې رب العالمین الله جوړون کې نو خبره مې دې پوری کولا چې هغه فرشتہ خو را لګلې و الله په مخې ول الله اشراف کو باسات باندې سړی ټیک ټاک کو جوړ شو به کمال دې وخت دی وی وخان مې خو ویخا دیو اوخه ولا را واسطا پیدا والا لن بلار به اوخوا زوی الله دې پکې دل برکت واچي بل ورغه چې هغه کوم انسان په سر باندې گنجي وېختین وته څه چل دي یاره وی وېختمې په سر باندې نشته گنجي کوسم او خلکو په مجلس کې جزم نو خلک را پورې خان دي بسره ول الله صلاح الله وېخته خشته مزیدار زرغون وې کم مال دې وخت وې غوامه وخت یو غوی ولا ورکړ بلار با وی الله دې پکې برکت ورکړي اجه کوم په دوالو ستر ګړون دی هغه ورغ بشیر جان پچان جو ورغه وسپاسو فضل ارمان دی وی دا ما خدا ارمان چې راسترګي مې جوړ شي چې دا مخلوق خدا په وینه واقعي سترګي ورلوي نعمت او نبی علیہ السلام فرمایي چې دنیا کې الله وی حدیث قدسی دی چې دنیا کې رچا نه زسترګي والا او دې په صبرو کې صبر ها چې الله لوی نعمت دی تا واغش الله ستا په کار مې صبر دی نو په دې به ولې زه په آخرت کې جنت ورکوم الله جنت په ولا ورکوم نو دله چې راغی وی دا ما سترګې نشته ما د یو حافظ ابن تپوس کو مې ستا پړه سار مان په دواړو سترګو ړوند مې ستا پړه سار مان دی نو ما ته په جواب کې وی دا ما پړه دار مان دی چې ځین کې دا تور رنگ بسنګ یو دا سور رنگ بسنګ تو شریان راځي لکه پلاس باندې خو بدا معلوم کی راشه نرم دی دا کلک دی دا غټ دی دا رکوټ دی دا خو معلوم کی پلاس باندې قرآن خو سو پلاس نشي معلومو لیکن ودا می پړه ارمان دی چې خلک ودا رنگ سور دی سپین دی شین دی تور دی زم چې دا شین او دا سور او دا سپین او دا تور دا رنگ بل څنګه نه پړه ارمان دی واقعي ګرانه خبره ده لوی نعمت ده باری تعالی رب العالمین نو چار مان دې وسترګې ملندې دي چې رب العالمین ما جوړ کړي پستر کې ورته الله سره چې الله دې جوړ کړ الله پاک سات جوړ کړ وې سکم مال دې وخت وی ګډ چیلې اغلم ګډ چیلې لنګ ورکړلا وې ځل الله دې پکې دې برکت واچي بلار حضور پاک مبارک فرمایي چې زمانه تیر شو دا یو کس هغه اوخه نه بچي پیدا شو هغه کې الله برکت واچي او خان یو لوی کندک جوړ لوی آرام هغه بل د غوا او د بل د ګډو چیلو رمې جوړ شي مالدار هغه زمانہ کې خو د اوخ یو موټر